اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د سیرت یو ډیر ښکلی اړخ عفو او درگذر باندې به موږ نن خبرې اترې کوو. په دې خبرو اترو کې ما سره شریک میلمه محترم سید سلیم احمد صاحب دی. یو حدیث کې راځي چې حضرت سعد بن هشام بن عامر رضی الله تعالی عنہ بیان کړل چې زه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په خدمت کې حاضر شوم او ما ته تپوس وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په باب ما ته څه وښایي. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها راته وفرمایل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق خو قرآن او بیا راته وفرمایل چې آیا تو قرآن شریف تلاوت نه کې؟ بیا وفرمایل چې وانک لعلی خلق عظیم، چې الله تعالی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یقینا د اخلاق په اعلی ترین مقام باندې فایز دي. یعنی د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت چې کوم هم اړخ اخلي هغه په اعلی اخلاقو باندې قایم دی او د دې ذکر الله تعالی په قرآن کریم کې هم کړی دی او د هغه زمانې چې کوم مخامخ ورته ناس صحابیانو هغه هم کړی دی. په دې زمانه کې کوم چې د علم او د ترقۍ زمانه ده، په دې زمانه کې حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام چې خپل یو ډېر بهترین کتاب چې د اسلامي اصول کې فلسفي په کتاب کې حضور چې د اخلاق کوم تعریف کړی دی یا لکه د مسیح اسلام د زمانې نه مخکې هم چې کوم مخکینی علما او هغوی هم په دې موضوع باندې ډېر بحثونه کړي چې اخلاق څه ته وایي. خو د موږ جماعت دا موقف دی او د قرآن شریف نه دغه موقف موږ اخیستی دی چې د اخلاقو صحیح تعریف دغه دی چې انسان د خدای تعالی صفات خپل کړي او هغو صفاتو باندې خپل ځان رنګینه کړي. نو هغه وخت کې هغه انسان چې دی با اخلاق انسان بللی شي. او همدارنګه لکه اوس مثال موږ چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د عفو درګذر په باره کې موږ خبرې کوو، نو عفو درګذر هم هغه یو اخلاق دی چې کوم د خدای تعالی د غفور صفت نه د خدای تعالی د غفار صفت نه اخیستل شوی دی. او دغه بخست یا دغه عفو درګذر چې دغه د کمزورۍ په بنا نه دی او نه په دې بنا ده چې بسترګې پټې کړي انسان څوک معاف کړي، بلکې قرآن شریف وایي چې یو خو بامحله وي، برمحله باید عفو وشي. او دویم شرط دا ورته ټاکلی دی چې عفو هغه وخت کې وشي چې کله هغه سره اصلاح وي. او خدای تعالی په قرآن شریف کې فرمایي و چې هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن سیئات، چې خدای تعالی چې د خپلو بندګانو نه د هغوی توبه قبلوي او د هغوی د خرابیانو نه هغه صرف نظر کوي، هغه نه لکه بخي ورته. او همدارنګه فرمایي و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى، او زه یقینا زه بخونکی یم د هغه چا بخونکی یم څوک چې توبه کوي ایمانه. او شرط ورته چې ټاکلی دی چې عمل صالحا، چې اعمال صالح وکړي. نو که چېرته برمحله انسان عفو هم وکړي او درګذر هم وکړي نو هغه اخلاق هم دي او دا د عینا د خدای تعالی د صفت غفور پیروي کول دي. حضرت امام مالک رحمت الله علیه دا د حدیثو په امامانو کې ډېر لوی مقام لري او د څومره محدثین تیر شوي هغه د استاد و. دوی دا بیان کړل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله اخلاق حسنه د تکمیل دپاره زه الله تعالی مبعوث کړی یم. یعنی زه د ښه او اعلی اخلاقو د تعلیماتو دپاره یا د هغې د خورولو لپاره مبعوث کړی شوی. یعنی چې کوم اعلی اخلاق دي، ګوره عفو درګذر دا نه دی چې انسان چېرته د ویرې نه کوي، بلکې هغه استطاعت لري، قوت لري، طاقت لري، خو هغې باوجود هم هغه دا لاس نه پورته کول یا معاف کول چې که نه دا یو ډېر غټ مقام دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم که مونږ خانداني پس منظر وګورو نو هغه له الله تعالی یو ډېر لوی خاندان ورکړی و، قوم قبیلې لرله. او زموږ په وطن کې موږ خو چونکې د قبایلي نظام سره تعلق لرو، تړون لرو، هغې کې موږ چې وګوري که نه چې یو کمزوری کس هم سر راپورته کړي او د هغه مرستیالو دپاره بیا پوره قوم او قبیله ودرېږي چې د هغه مرسته وکړي، د هغه سره لاس وکړي. نو هغې باوجود هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د درګذر نه کار اخیستی دی،
د معافی نه کار اغستې دي. او ځکه الله تعالی په قرآن شریف کې هم فرمایي چې فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. کې چورته وایي چې نو الله تعالی خاص رحمت په وجه د هغې دپاره الله تعالی د نرمي پیدا کړې وه پکې رسول الله وسلم کې. او که ورته ویې فرمایل که چېرې ته د خوی نه تیز وې توند وې او سخت وې زړه وې نو ضرور د خلک به ستا څخه بیا نه راټولېدل بلکې دوی به نه تیښته کوله. ګوره چې کوم سړی سخت طبیعت یي که نه زموږ په دې معاشره کې موږ ګورو نه هغه نه خلک ډډه کوي اړخ ته تېوځي په لاره را روان وي چې پلانکې کاکا ویلې یاره دی ته بس یو غاړې ته ښیو وجه سي د هغه په طبیعت کې هغه سختي وي او چې کوم نرم مزاجه ډېر اصلاح جوه درګذر کوونکې مشر وي نو کشران او د هغه همزولي ټول د هغه څخه راټولېږي دې لپاره چې دا یاره یو ډېر نرم طبیعت انسان دی او د ده نه خیر ښېګړه بیا موندی شي خو بدیت پکې نشته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې الله تعالی دا فرمایي چې تعالی خو ما داسې یو خلق درکړی دی چې دا ډېر عظیم الشان دی چې ته نرم زړی ته ډېر د اعلی اخلاقو مالک یې ستا په وجه باندې او د دې په وجه خلک تا څخه خواله راځي که دا نه وې نو تا نه به دا خلک تښتېدلی وې. لکه نن سبا بعضې کوم مخکینی بعضې کوم ځانونو ته چې د اسلام علما ویل یا نن سبا کوم چې د یورپ کومه معاشره ده چې کوم اسلام مسلمانانو ته یا د مسلمانانو کوم باني چې د حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه وایي چې لکه مولوي صاحب هم چې په خپل هغه کې ویلي چې یو لاس کې توره او بل لاس کې قرآن شریف و. نو آیا دغه کوم تبدیلي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې یا په مدینه کې پیدا کړه یا په ټول عربو کې پیدا کړه آیا دغه تبدیلي د تورې په زور کېدلی شوه؟ دا خو یوازینی هغه شی و د رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه بهترین هغه اعلی اخلاق و چې د هغه په وجه نه دغه تبدیلي خدای تعالی پیدا کړې ده. او همدارنګه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې اخلاقو نه د هغه د سیرت یو بل پهلو چې د هغه چې د خشیت الهي دغه هم ظاهریږي. لکه څنګه چې خدای تعالی قرآن شریف کې فرمایي خدای تعالی فرمایي ولیعفو او یصلحوا الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. چې خدای تعالی وایي که تاسو نه غواړئ چې تاسو زه معاف کړم که تاسو چېرته د ما نه د معافیت طلبګار یې ایمان د بخشش طلبګار یې تاسو هم باید عفو درګذر نه کار واخلئ. نو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې موږ د ایمان ده چې د قرآن شریف د وحی اولین کوم مخاطب چې هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم نو د دې ټولو احکاماتو اول پیروي چې کړې ده هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم کړې ده. نو هغه دغه د قرآن شریف لکه موږ د آیات مخکې کو چې خدای تعالی فرمایي چې ای ما بندگانو که چېرته تاسو د ما نه د عفو او درګذر خواهش لرئ نو تاسو هم باید عفو درګذر وکړئ. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ما لکه څنګه چې مخکې وویل چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم عفو درګذر دا نه وایي چې د کمزورۍ وجې نه کړي دي بلکې کوم ځای کې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم عفو کړی دی کوم ځای کې چې درګذر کړی دی څوک چې بخلی دی هغه کې لازما یو تبدیلي پیدا شوې که نور تبدیلي نه ده اسلام قبول کړی دی یا هغه د خپلو شرارتونو نه د خپلو مخالفتونو نه یې اغېزه کړې ده. نو دغه د رسول کریم د عفو درګذر او د دې کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم بصیرت هم هغه کېږي چې په کوم موقع باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم عفو کړی ده او په کوم موقع باندې سزا ورکړې ده. او بله خبر ده چې حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي چې په دې خبره خو زه ګواهي ورکوم او په دې کثرت څه داسې حدیثونه دي مسلم کې هم شته ابن ماجه کې هم شته چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هم عفو کړی دی کله هم درګذر کړی دی هغه یک کوم وخت بدله اخیستې ده د خپل ذات پاک له د کلم بدله نه دی اخیستې بالکل او د خپل ذات پاک له همیشه معافي کړی دی همیشه درګذر کړی دی. او که چېرته د کوم بل چا قصور وي یا د بل چا حق چا وهلی وي نو هغه وخت کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ډېر کوشش همدغه دی چې عفو درګذر وشي مګر بیا هم که کوم ځای کې سزا موقع راغلی دی هغه خپل حق کې هغه نه دی کړی. صحیح هغه همیشه رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل حق بخلی دی او د نورو حقونو د اخیستلو دپاره هغه کړی دی کوشش کړی دی. نه خپل حق دپاره چېرې رسول الله صلی الله علیه وسلم جګړه نه کړې خو د بل دپاره او د حق اخیستو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم کلک ولاړ دی. حضرت عروه بن زبیر رضی الله عنه بیان کړو دا د مسلم هغه کتاب الجهاد حدیث دی چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هغې ته ویل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ورځ تپوس وکړ د کورنۍ ماحول دی چې یا رسول الله د احد د واقعې نه کې چې کوم تاسو ته تکلیف رارسېدلی جنګ کې د هغې نه هم چېرې تاسو ته زیات تکلیف در رسېدلی دی یعنې په هغه جنګ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه غاښونه مبارک شهیدان شو
او دا زغره اچولې ونه هغې باندې دومره سخت ګزار شو چې هغه کړۍ چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تندي مبارک کې نښتې وي او هغه ډېر په ګرانه باندې رایستې او په هغې باندې چې کوم صحابي رایستل هغه غاښ هم مات شوی نو خبره ده چې دومره سخت تکلیف بیا په هغه وخت کې چونکې حمله ناڅاپه وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر تکلیف نو هغې په باره کې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها تپوس وکړو چې رسول الله د دې نه هم زیات چېرې تا سره تکلیف رسېدلي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې عایشه ستا کوم ماله ډېر تکلیفونه راکړي دي ولې د عقبه والې ورځ باندې خو هغې ډېر زیات تکلیف راکړی او بیا د طایف واقعه بیان کړه طایف واقعه داسې وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کله په مکه کې وکتل چې یاره څوک زما پیغام صحیح رنګ باندې نه اوري او دې غاړې ته تره حضرت ابو طالب وفات شو نو مرستیال هم څوک پاتې نه شو سرپرست هم څوک پاتې نه شو دغه شانې د دنیایي په هغه کې چې ورته وګورې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه وکړه چې راشه دا طایف خلک دي دا لږ نرم او هغه دي دوی سره به خبرې وکړو دوی ته به د اسلام پیغام ورسو کېدی چې د اسلام قبول کړي د چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قبیلې مشرانو څخه راغی او هغې سره خبرې اترې شروع کړې نو یو ورته وایي چې یاره ستا نه بل کس له الله تعالی ته نه میلو چې ستا غوندې کې کس یې موږ دپاره نبي کو نعوذ بالله او دغه شانې ورته یو بل سردار ورته څه بله خبره وکړه بل سردار ورته څه بله خبره وکړه او یاره هغه د یو ټوکو ټکالو د نبي پورې هغه شکل اختیار کړی خبرې چې کوم دی ورته کولې او بیا ولګېدل د طایف چې کوم لوفر کسانو هغه یې ورپسې کړل او هغوی لکه که تاسو ګوره تماشه جوړه شي که نه خلک کاڼو باندې ولیا کنځل کوه بد یې ردې وایه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات زخمي کړ تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د درد نه کېناسته نو دوی به له په دې ترخونو کې لاس ورکړی بیا به ودرو او بیا به پوښتنه شروع کړل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاڼې مبارکې د وینو نه ډکې شوې او هغه ځای نه په منډه چې روان شو نو یو باغ کې پناه واغسته چې پناه واخیسته دا وخت کې ګوره د الله تعالی یو نظام دی الله تعالی ورڅخه فرښته راولېږله او هغه هم د ملایکة الجبل د غرونو فرښته او هغې ورته چې یا رسول الله زه الله تعالی را لېږلی یم د طایف خلکو چې کوم ظلم تا سره کړی دی د هغې په وجه باندې زه را لېږم چې تاسو نه تپوس وکړم که تاسو غواړئ نو د طایف غرونه به تر منځه به دا قوم موږ ومږو یعنې داسې طبعي به پرې راولو چې دوی به نوم و نشان ختم شي نو دا وخت کې یو عام کس وي نو هغه خو به چې او دا شالې غواړم ما سره ظلم کړی ما سره سختي کړې ده خو زموږ خوږ رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه نه داسې ونه کوي هم دکه خلک دي د دوی نسلونه دوی به اسلام قبلوي او دا به مسلمانان کېږي نه که غوښتلې خو وینا وه که نه طبعي به شوي وه د طایف به نوم و نشان ورک شو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې هم د عفو او د درګذر نه کار اخلي فرمایي چې نه دوی له سزا مو ورکو دوی ته به دغه شانې پیغام د الله تعالی رسومه او دوی به انشاءالله دوی که نه نو دوی راتلونکي نسلونه به اسلام قبول کړي او که دا تباه شو نو دا ختم به شي نو د اسلام د خورولو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عفو او د درګذر د یو ډېر عظیم الشان واقعه ده چې دا ورسره شوې ده همدارنګه لکه څنګه چې حضرت اقدس مسیح موعود علیه الصلوة والسلام فرمایلي دي چې د ټول انبیاو تاریخ وګورئ د ټول انبیاو په تاریخ کې همیشه تکلیف زمانه کې تیر شوي دي یا کله چې غلبه سره کړې ده تکلیف زمانه ډایرکټ غلبه سره کړې ده او مخکې تللی دي مګر رسول کریم صلی الله علیه وسلم یوازینی هغه نبی و چې کوم په ژوند کې دا دواړه دورونه پرې راغلل یعنی یو دور د هغه د کساد دور و د تکلیفونو دور و یو د غلبې دور و بالکل تکلیف دورونه کې چې کوم د صبر کوم هغه یا د هغه مشکلاتو باندې صبر یا د خپل تبلیغ کول یا د خپل کوم میشن چې هغه مخې ته وړلو هغه دور و بل د غلبې دور و چې فتح مکې نه وروسته وشو هغه وخت چې قدرت یې حاصل کړو یا هغه دور و نو لکه څنګه تاسو مخکې وفرمایل چې فرښته ورته راغله که چېرته تاسو وغواړئ دا طایفه موږ د غرونو منځ کې موږ لکه تباه کړو نو خدای تعالی ولې نشول کولی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د تپوس نه بغیر دا کار کړی وای مګر خدای تعالی دا غوښتل
چون چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ټول دنیا لپاره د اخلاق یو نمونه و د اخلاق او د پاکیزه اعمال یو موږ لپاره یو لارښوونه کوله نو ځکه دغه واقعیت ظاهر کړ ترڅو موږ هغه باندې عمل وکړو او د خپل ژوند حصه ترنه جوړ کړو صحیح د رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو خوی د عفو درگذر چې د خپلوانو سره یا د خپل دوستانو سره مګر عفو درگذر هغه وخت کې پته لګیږي کوم وخت کله چې دښمن مخې ته وي او دښمن بد سلوک کوي او انسان هغه سره عفو کوي لکه څرنګه چې عبدالله بن ابی چې هغه د منافقینو سردار و مشهور په دې خبره او یوازې دا نه چې مشهور خدای تعالی قرآن شریف کې بار بار رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه باندې اطلاع ورکړی و باقاعده په قرآن شریف کې سوره منافقون موجود ده مګر رسول کریم صلی الله علیه وسلم باوجود علم نه هم د غوی نه همیشه درگذر کولو لکه څنګه یو واقع راځي مدینه کې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي او حضرت سعد بن عباده بیمار و نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم روان و نور صحابه ورسره دي چې هغه عادت وکړي نو په دې وخت کې یو مجلس هم لګیدل د مدینه کې آلته يهوديان هم پکې ناز دي مسلمانان هم پکې ناز دي نور مشرکین هم پکې ناز دي نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قافله چې کله تیریږي دي جنغه ګرد چې اوچت شوی دی هغه ګرد لکه مجلس هغه کوله مجلس خلک لکه پتان شول درنه نو په دې وخت کې دا هغه چې وو عبدالله بن ابی چې وو بن سلول د خپل لکه خلیم پټ کړه پوزم پټ کړه او ډیر بد را دی وویل صحیح په وخت کې بعضی صحابه چې هغه په جوش هم راغل مګر رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه منع کړل چې تاسو به څه نه کوئ مګر بیا کله چې د سعد بن عباده هغه ته کور ته ورسېدو نو حضور صلی الله علیه وسلم هغه ته دا ذکر وکړو نو هغه ورته چې یا رسول الله که ته د عفو وکړې بدله لکه موږ قدرت لرو چې موږ بدله واخلو نو که تاسو عفو وکړئ نو دا به بهتره وي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې صحیح دی هغه ما معاف کړلو هغه بدلې ترنه ونه اخیستله بیا نه یوازې دا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه شرارتونه ورته پته و دغه د کاروای نه ورته پته و د افک واقعي راځي هغه نه ورته پته و چې په ټولو واقعیاتو کې د عبدالله بن ابی بن سلول د لاس پکې و مګر هغه باوجود کله چې ابی بن عبدالله وفات کی مړ کیږي نو دغه په مړینه کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي زه دغه جنازه لمونځ ورکوم جنازه لمونځ ورکوم نو کله چې په قبر باندې دعا ورته کوي حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي وایي زه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته ودرېدلم ما ورته چې یا رسول الله ته خدای تعالی وایي چې مشرکینو ته که استغفار هم وکړي هغه دپاره مغفرت هم وکړي هغه خدای پاک نه بخي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې بیا حضرت عمر دا ورته فرمایل چې خدای تعالی خو ویلي که چې تاسو او یا ځلې هغه ته استغفار وکړئ نو هغه زه نه بخمه نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خدای تعالی په دې باندې زه منې کړی نه یم که چېرته د او یا ځله سره خدای تعالی نه بخي نو زه به او یا ځله زیات هغه دپاره استغفار وکړم او تر څو خدای تعالی هغه وبخي تر دې حده پورې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم عفو او درگذر دي چې نه یوازې خپلو دپاره نه یوازې دوستانو دپاره بلکې د خپلو مخالفینو دپاره هم دې حده پورې دي په هغه کې په مکې په دور کې یو بله واقعه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغې منونکي چې کوم امتیانو او کې صحابیانو یا ماشومانو زنانو د هغې د مکې خلکو سوشل بایکاټ وکړو او دوی په دې مجبوره کړو چې دوی د شاه ابي طالب د غره لمنه کې لاړ شي او پناه واخلي دا وخت یې څو ورځو یا د هفتو یا د میاشتو نه دا په حال کې څو کاله دا تکلیف رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه هغه کې تېر کړ او په دې واقعه کې داسې هم واقعات راغله مثلا چې ماشومانو نه پی نه موندل چې څکلی وي او ماشومان واړه خو هغه خو دې ته نه ګوري چې حاله څه دي هغه خو چې اوږي شي نو غواړي ډېر تکلیف ورسره میندو تېر کړه پلارانو تېر کړه د خوراک دپاره به یې څه نه موندل لارې ورته ټولې بندې کړې چې په دې غاړه باندې څوک هم دوی ته خوراکونه رسوي سره سودونه رسوي یو صحابي بیانوي چې یوه شپه تکه توره تیاره وه په لاره روان یو د خپې لاندې مې سر نرم غونده کې شی راغی یعنې روان وشته نیغ مې حلق ته وویشته او د دې ویرې چې که زه پرې خوله کې واچوم غاښونه پرې نو کیدای شي ما له تکراهت راشي زه ما د خوند ښه ني نو یو ځل کار حلقه وشي چې زما خېټه پرې لږ غونده کې معده ډکه شي چې زه لږه مې ختمه شي دا حالات 3 کاله تیرول څه معمولي خبره نه ده دا په هغه چا چې تیر شوي نو هغه ته د دې پته وي چې په چا نه تیر شي هغه نه خبر دي څیز ده په دې دوران کې الله تعالی په مکه کې وچکالۍ یا خشکسالي پیدا کړه بارونه ودرېدل اوس الله تعالی خو بدل خو اخلي که نه هغه خوشحالي چې پیدا شوه فصلونه ختم شو ونې وچې شوې خلک د اوبو په سرچینه په لټون کې ګرځېدل
نو بیا دغه مشرکین چې کوم مشران دي د ټول راټول شو نو وی چې محمد صلی الله علیه وسلم څخه بندیان لیکو چې لاړ شي او هغه ته سوال وکړي چې ته خپل رب ته د پاره دغه کې چې د دعا کې چې موږ د پاره خدای پاک د خوشکاري زموږ ختمه کړي. دې دوران کې ګوره دی هغه یو خپل کې یو مایده لیکلی او هغه په خانه کعبه کې ژوند کړم کو نو هغه وینو خړلې و سوای د بسم الله الرحمن الرحیم یا دا چې کوم د الله ټکي په کې لیکلو هغه نه باقي ټوله او وینو خړلې و چې دا کسان وفد راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه او وینا وکړه چې یا رسول الله یا محمد ستا په قوم باندې ډېر ناروا بد وخت راغلی دی بارانونه نشته ونې وچه شوي بوټي وچ شو فصلونه نه کېږي اوبه نشته نو د خپل قوم دپاره د خپل رب نه دعا وکړه چې د خدای زموږ د هغه تکلیف معاف کړي. نو اوس که یو سړي سره ظلم شوی 3 کاله هغه په سخته تېر کړي نو هغه له مهاله که زموږ په شانې کار شو نو هغه به ورته چې نه غواړو وله دعا تاسو موږ سره دا کړي دا کړي دا کړي نه صحابیان ورته چې یا رسول الله دوی دپاره به دعا نه کوې ولې تکلیف یې تېر کړی خو په دغه موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړي دعا وکړي هغه الله تعالی هغه بارانونه راووري هغه خوشحالي ختمه شي. خو ورسره ورته وایي چې لاړ شي خانه کعبې ته هغه چې کوم مایده تاسو لیکلی وه هغې کې صرف د الله نوم پاتې باقي هر څه ختم شوي دي چې هغه لړ ویې کتل حقیقت کې هغه دغه شانې شوي وه او دغه شانې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابیانو د رهایي انتظام وکړو د شاه ابي طالب نه هغه سوشل بایکاټ ختم شو خو دې کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د عفو او د درګذر نه کار اخیستلی معاف کړي دي. همدارنګه په همدې واقعه کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د کوم هغه چې و ترې چې و ابو طالب هغه وفات شو او هغه خدیجه رضی الله تعالی عنها چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین دی موږ هغه هم په دې حال کې وفات شو لکه هغه په کوم دولتمند و لکه په کوم ناز و نعم چې هغه مخکې ژوند تیر کړی و مګر دا تکلیفونه دومره حتی سخت تکلیفونه وو چې د هغه وجې نه دغه کال هم بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم د عام الحزن په نوم یاد کړو نو دا ټول د تکلیفونو وجه نه مګر رسول کریم صلی الله علیه وسلم نمونه وګوره چې هغه بیا هم عفو او درګذر کوي. همدارنګه رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته کله چې ابتدایي وخت کې د قرآن شریف نزول کېدلو نو په دې وخت کې د وحی نزول لپاره رسول کریم صلی الله علیه وسلم بعض صحابه هم مقرر کړي چې کله وحی کېږي نو د وحی په هغه موجودیت کې لکه سمدستي د هغه لیکل هم انتظام وشي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم بعض صحابه په دې ډیوټۍ باندې مسؤل کړي وو او په دې وخت کې یو صحابي و په نوم د عبدالله بن سعد بن ابي سره دغه د رسول کریم صحابي و مګر په انسان د غلطي ورته ولګېدله قرآن شریف آیت وحی شو هغه نه مخکې ورته پته ولګېدله نو کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ووایي دغه آیت لکه دغه ما په ذهن کې دا خبره راغله نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه وایي د قرآن شریف وحی دی دا ماته وحی وشوه نو هغه په دې خبره باندې خپله لکه وښویېدله او وایي چې دا خو وحی کوم نوی شی نه دی نو د خدای طرفه کوم کلام دی دا خو لکه یو شی دی چې ذهن کومه خبره راشي لکه په دې خبرې باندې هغه اسلام نه ارتداد مرتد شولو او په هغه وخت کې چې کله چې قرآن شریف نزول کېدلو رسول کریم صلی الله علیه وسلم خبرې چې لیکل موږ سره د کتابي شکل کې احادیث په شکل موجود دي رسول کریم صلی الله علیه وسلم په سختۍ سره منې کړي صحابه چې د خبرې به څوک نه لیکي ترڅو د قرآن شریف او د حدیث ترمنځ څوک غلط فهمي پیدا نه شي په هغه باوجود دغه کس چې وده به دغه څیزونه کول چې د قرآن شریف بعضې خپل طرف نه به وحی جوړه کړه ارتداد حاصله کو مرتد خو شو دغه شرطونه به هم کول او هغه نه علاوه د بعضې وخت د مسلمانانو په خلاف بعض خلک هم راپارول مشرکین راپارول یهودیان راپارول چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم وحی نه ورته کېږي نعوذ بالله دا خو دروغجن نبي داسې ځان طرفه وحی جوړوي او د قرآن شریف په خلاف هم د سازشونه کول دې ټولو څیزونو باوجود د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صرف دومره دا حکم وفرمایلو چې دغه کس باید قتل شي ترڅو دا شرطونه ختم شي ځکه د وجه نور خلک گمراه کیږي او دا صرف د بغاوت توجه نه باغی دی اوس د اوس په امت کې فساد پیدا کوي هغه د وجه مګر کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فتح مکه وشوه نو په دې وخت کې دا کس راځي او د عثمان پناه اخلي او عثمان ته وایي تاسو ما سفارش وکړئ ترڅو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ماته بخښنه وکړي کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته بخښنه وکړه معافي ورته وکړه هیڅ سزا ورته ونه کړه حالانکه واجب القتل و هغه باوجود چې و د رسول کریم صلی الله علیه وسلم لږ شرمېدلو او نه غوښتل چې مخې ته راشي ورته
نو کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خبر شو چې دغه څه لکه خپل ګناه وجه نه داسې یو حجاب محسوسوي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته پیغام ولېږلو چې کله چې تا اسلام قبول کړو نو د اسلام په قبولولو سره خدای تعالی ستا ګناهونه معاف کړل ته اوس په دې خبره باندې مه شرمېږه مه ډارېږه په دې خبره باندې همدارنګه یو بل شخص و چې حبار بن اسود دا هم د دې ټول ژوند لکه د اسلام په دښمنۍ کې خپل ژوند تیر کو تر دې حده پورې چې یو ځل رسول کریم صلی الله علیه وسلم لور چې و مبارکه صاحبزادی چې و حضرت زینب رضی الله عنها هغه د کله چې د مکې نه مدینې ته هجرت کېدلو نو په دې وخت هغه په اوښ باندې سواره وه نو د نیزې حمله پرې وکړله نو هغه چې و د اوښ نه وغورځېدله نو هغه حمل چې هغه هم ضایع شو هغه ته هم تکلیف ورسېدلو نو د دې عملو وجې نه او د اسلام دښمنۍ وجې نه رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا هم باید قتل شي واجب القتل فتوا یې پرې ورکړله مګر یو څه وخت وروسته کله چې د هغه کوم ترې چې و بلکې نوره بعضې خلک هم ورته وویل چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم عفوه چې دی هغه د هغه په لکه هغه غصې باندې غالبه دی همیشه نو هغه هم راغو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د عفو درګذر هغه یې وکړو درخواست یې وکړو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم باوجود دې چې دغه د لور تکلیف ورته رسېدی و هغه هم ضایع شوی و هغه بیا هغه وفات هم شو هغه قصاص کې د هغې د وژلو حکم شو مګر هغه رسول کریم معاف کړو هغه درګذر ورته نه وکړو اصل کې تاریخ موږ وګورو که نه د مکې 14 کاله نو څوک خدای ویلی شي که نه چېرې هغه 14 کاله داسې و چې هغه خدای کمزوری و د دباو د لاندې و نو ده که معاف کړي نو کومه غټه توره یې وکړه خبره ده که نه خو ګوره یو واقع دا هم راځي د هجرت کړي چې سراقه بن مالک ورپسې لګېدلی او د سمندر په غاړه غاړه روان دي دوی 3 کسان دي هغه یو کس دی هغه ډګره خوري راغورځېږي اسباب بیا نیغېږي بیا خوري بیا راغورځېږي بیا د امن خواستګار کېږي د معافۍ نو دغه وخت کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کوم ورسره کوم هغه و که نه د لارې ښوونکی کس و د 3 کسانو نو که دی هغه وجل غوښتنه چاته بچ کولی نه شو دلته طاقت هم لرو قوت هم لرو خو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دلته ما کو نه یې معاف کړه بلکې وله زیر یې ورکړه چې ای سراقه ستا به هغه وخت څه حالات وي چې د کسرا د سرو زرو کړۍ ستا په لاسو کې او هغه حقیقت داري او هغه چې اسلام نه قبلو نو د امن یو لیکل ولا ورکړه چې کلم فتح مکه وشوه نو بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې ته تشریف راوړ نو هغه وخت کې هغه ورته تحریر وخو لاسلیک وخو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه معاف کړ ورته غږ نه کړ هغه وخت یې معاف کړی او د حضرت عمر او بیا دغه کس ایمان راوړ وروسته راوړ بیا د فتح مکه په وخت کې د فتح مکه نه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په وخت کې چې کله کسرا فتح شو هغه د سرو زرو کړۍ لاس له راغلی نو اسلام کې خو د سرو زرو سړي دپاره حرام دي خو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی راوبله ورته ویل چې ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو پیشګویي وه او زیر و هغه زه سره پوره کولو دپاره ستا په لاس کې دا اچوم نو دا د معافۍ بله که تاسو وګورئ جنګ له کسان راغلي دي مدینې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ مدینې ته پرېښودل د هجرت 2 کال دی د بدر موقع ده مسلمانان مخکې رسي او د اوبو ځای او د اوبو کویه په خپله قبضه کې اخلي په دې غاړه ته مشرکین دي د جنګ دپاره راغلي دي د دوی د وژلو دپاره راغلي دي چېرته د مینې لرنۍ راغلي نه دوی سره چېرته دغه دپاره راغلي چې ورسره کینې څه ګپ شپ ولګوي نه راغلي دوی سره جنګ کولو له وژلو له یې راغلي دي او هغوی اوبو له کسان راځي صحابیان ورته نیریږي چې نه نو دلته اوبه به نه ورکوو ولې چې موږ سره خو جنګ نه راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې نه اوبه ته مه منع کوئ وله ورکوئ دا د عفو د درګذر ګوره که نه ورته پته چې راغلي خو موږ سره جنګ له دي زموږ وژلو له راغلي او بیا هم له اوبه ورکوي او معاف کوي یې غږ ورته نه کوي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د عفو درګذر خو بې شماره واقعیات دي نو د مثال په توګه لکه یو بله واقعه داسې راځي چې صفوان چې د مشرکینو سردار و بلکل هغه لکه ټول عمر د اسلام دښمني وکړه تر دې حده پورې چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم فتح مکې موقع کې کله چې فتح مکه کېدله نو په دې وخت کې کوم د رسول کریم کوم صحابه چې ورسره چې راتلل نو په دې وخت کې هم د خالد بن ولید کومه دسته چې وه په هغه باندې دا حمله وکړله او لکه هغه آخري چې فتح مکه ورته پته هم وه چې اوس د مسلمانانو غلبه حاصلېږي
هغه باوجود د خپل دښمنی پرې نه ښودله حالانکه ډېر کسان داسې وو چې کله چې ولیدل چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم راځي مکه فتح شوله لکه د دومره صحابه 10,000 صحابه ورسره دي 10,000 قدسیان ورسره دي نو هغوی ډېر خلکو وو چې هغوی د ویرې نه هم بعضې خلکو هغه مخالفت یې پرېښودلو مګر دغه شخص چې و صفوان دغه خپل مخالفت هم پرې نه ښودلو خپل دښمني هم پرې نه ښودله هغې باوجود د په خالد بن ولید له هغه باندې حمله وکړله مګر خدای تعالی هغه ته لکه شکست یې ورکړ هغه کې بیا مګر رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته کومه سزا لکه د سزا حکم یې ورنه کړ ورته مګر دا سړی چې و ده دا فکر کولو چې ما چون ټول عمر د اسلام مخالفت کړی دی ما ټول ژوند چې د رسول کریم صلی مخالفت کې تیر شوی دی او تر اخره پورې ما مخالفت وکړو نو د مکه پرېښودله وتښتېدو هغه ځای نه نو په دې وخت کې د کوم تره چې و حضرت عمر چې هغه چې مسلمان و هغه ورته وی چې د رسول کریم صلی دربار ته راغو و چې حضور وایي تاسو څومره لکه د عفو درګذر کوم اعلان ته وکړو یا عام صلح هغه ته عفو درګذر اعلان ته وکړو نو ته د صفوان ته هم کوي چې دې ته بخښنه وکړي نو حضور صلی ورته وایي چې صحیح دغه ما بخښلی دی وایي بخښلو هغه نو بیا د ورته وایي عمر ورته وایي چې حضور وایي چې که د دې علامت یو څه ماته نښه راکړي څه نښه راکړي چې زه هغه ته وښیم چې رسول کریم تاسو ته معاف کړی او ته معاف کړی نو رسول کریم صلی خپله توره پګړۍ هغه ته د علامت په طور ورکړله نو هغه ورغی هغه ته یې ووایي وای دغه د رسول کریم ته خو معاف کړی ته بیرته راشه مکې ته راشه نو هغه ورته وایي چې نه دې باندې خو زه هېڅ ایمان او یقین بالکل نه کېږي په دې خبره نو هغه ورته وایي دغه د ما سره رسول کریم خپله پګړۍ راکړله چې ته لکه هغه معاف کړی د بیا هم په دې باندې دی یقین نه و وایي ته خو لیونی شوی خپل تره ته وایي مګر بیا مجبور شو راغو کله چې مکې ته راغلو چې راتلو سره سم د تپوس د رسول کریم سره وکړو چې حضور تا زه رښتیا معاف کړی یم نو حضور ته چا بالکل ته ما معاف کړی لکه بالکل آزاد یې نو ده ورته وایي چې نو حضور ما دې په دومره موقع راکړه 2 میاشتې ماته راکړه چې زه په خپل مذهب باندې یو څه وخته مکه کې پاتې شم نو حضور ته وایي 2 میاشتې نه 4 میاشتې وخت راته درکوم 4 میاشتې وخت یې ورته درکړو بیا یو بل وخت کې کله چې طایف هغه شوی محاصره و نو کله چې طایف نه صحابه بیرته راتلل رسول کریم بیرته راتللو نو په دې وخت کې یو ځای و یو دښته غوندې وه په هغه کې د مالفی او خمس چې کوم د رسول کریم حصه و هغه کې ډېر هغه وي دا میږي و دا وزې داسې پکې و د رسول کریم کومه حصه چې وه صلی الله علیه وسلم نو دې هغه چې و د صفوان هغه طرف ته ډېر په مینه سره په ډېر تمې سره هغه ته وکتل په مینه ورته وکتل نو کله چې رسول کریم صلی هغه ولیدلو نو ورته وایي چې صفوان وایي ته خوښېږي ده و چې یا رسول الله ما خو ډېر خوند یې لکه ما ته راکړو وایي بس ټول ستا شول نو کله چې هغه دغه نظرول ده نو وایي چې یا رسول الله وایي زه اوس ایمان راوړم چې دغسې سخاوت دغسې عفوه د نبي نه علاوه عام شخص دغسې عفوه نشي کولی نو هغه هلته ایمان راوړو او اسلام یې قبول کړلو د هغه خبره ده د اکرمه دی جی د عمر بن هشام یعنی چې کوم معروف دی په اسلام کې په ابو جهل په نوم باندې د هغه خپل هم مخالفت کو په جنگ بدر کو وجل شو هلاک شو دا غزوه اکرمه هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو مخالف دی جنگ احد کې هم هغه د شات نه حمله کړې و او مسلمانانو ته تک نقصان رسولو دا کس دی یو موقع هم د الله سره پر خو چې مسلمان ته تکلیف نه رسولې کله چې مکه فتح شو او دته پته ولګی چې زما په مکه کې ژوند ګران دی نو د یمن غاړه ته تختیده او هغه خزه چې نو هغه ایمان راړو اسلام قبول کو ناګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خواستو کې چې رسول الله زما خاون اکرمه چې د ابو جهل زوی دی هغه د یرینا یمن غاړه ته تختیده نو تاسو هغه معاف کوئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او زه معاف کوم بیا ورته فرمایل کې ورته نه وکړه چې یا رسول الله که هغه خپل دین نه بدلی نو بیا هم په دې مکه کې پاتې کېدی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې او بیا هم پاتې کېدی شي هغه ورته چې یا رسول الله بیا ورپسې ځم خو مال څه نښه راکوي لکه تاسو دې هغه کې ذکر وکړو چې نښه یې ته وغوښته دا چې نښه یې ته وغوښته رسول الله صلی الله علیه وسلم نښه ورکړه هغه ښځه ورپسې ورسېده او د سمندر په غاړه هغه را اشاره کو ورته دغه شین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معاف کړی ته مکې ته دی چې که زه خپل مذهب نه بدلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هیڅ خبره نه ده وی د دې لپاره داسې علامت چې خبره چې ما ته پته ولګي چې ما یقین شي دا نښه ده واپس راغی مکې ته چې راغی نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کړي چې رسول الله په خپل مذهب پاتې کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم پاتې کېدی شي هیڅ خبره نه ده
نو هغه وخت کې اسلام قبول او دا د عفو د درگذر داسې واقعیت چې د ډیر زیات نقصان مسلمان لا ور کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکول کوشش کړي د تکلیف یو موقع داسې نه و چې دین رسول او دا د کې ګوره دی الله تعالی فل طاقت ور کړي مکه فتح شو را کوړی نو وجلم شو ونه معافي کړ همدارنګه د اکرامه دوه نور لکه مخکې صفوان ذکر هم شو همدارنګه دوه نور د کوم ملګری چې ولکه هم د میشن کې ورته شامل وو یو حارث او بل زهیر دا کسان هم چې وو دا هم د اکرامه او د صفوان سره د اسلام سخت مخالفت کړي او دوی د قتل فتوا یا د قتل حکم رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورکړ دوی باید قتل شي او کله چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم فتح مکه وشو او د دې کې د عام معافی اعلان رسول کریم صلی الله علیه وسلم وکړو نو په دې وخت کې دوی لپاره یو خمه خوه مګر دوی هغه وخت کې لکه ونه وختل چې د امان کې راشي صحیح دوی لاړل مکه پرې خوله مګر څه مده وروسته دوی دواړه چې وو هغه پښیمانه شول نو دوی وختل چې موږ باید دغه عفو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم منلې وای او موږ هغه امان کې باید راغلی وای نو اوس دې وخت کې هغه نه هغه وخت شوی وو نو دوی په دې لټه کې و چې څنګه لار پیدا کی ترڅو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په امان کې دوی راشي نو په دې وخت کې دوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم کومه د تر لور چې و حضرت ام هانی نو هغه کوړه ورغله هغه نه پناه وغوښتله نو هغه ورته پناه ورکړه وای سې تاسو زه پناه درکوم او زه به تاسو سفارش د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په در کې وکم نو په دې وخت کې د هغه کوم ورور چې و حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلیفہ و هغه ته وی چې علی دغه سي دغه دوه کسان راغلي دي او هغه ماغه ته پناه ورکړه نو هغه وی چې نه هغه خو د قتل سزا خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورکړي ده هغه باید قتل شي هغه مخالفت وکړو نو په دې وخت کې دا مجبور شو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ورشي او رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې یا رسول الله هغه کسان چې کوم ته مونږ ملک ما پناه ورکړي ده نو هغه کسان د قتل واجب کېدل شي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته چې نه چې کوم کس ته پناه ورکړي دا بالکل زماف کوم هغه ته امام پناه دی وغیره او د حضرت علی رضی الله عنه قول چې ولکه غو چې زی قتل کوم مقام لکه رسول کریم ونه منله خبره او هغه معاف کړل او نه یوازې معاف کړل چون داغه چې وو حارث بن هشام چې وو د قریش سردار هم وو هغه د پر رسول کریم صلی الله علیه وسلم سل او خانم توفه ورکړل ورته لکه باوجود د معافی او خانم توفه ورته ورکړل او هغه وجم دا بظاهر معلومیږي چې هغه د قوم سردار هم وو او دغه پیروان دغه منون کې زیات دغه په وجه نه کېدی چې نورم ډیر خلک مسلمانان شي وي او دا هغه چې وو حارث بن هشام چې وو د جنگ یرموک کې د غزوه کې وفات شو شهید شو دی او دا غزوه په کومه کې چې کوم واقعي چې راځي چې یو صحابي او بو غختله او کله چې وبور تر هغه چې نه بل حقدار ده هغه کې دا قسم شاملو هغه په خپل ځان باندې بل صحابي ته فوقیت ورکړ هغه درې وړه شهیدان شول نو خدای تعالی ورته داسې مقام ورکو چې یو اسلام قبول کو او بل رسول کریم صلی الله علیه وسلم توفه مسلسل خواني ورکړ او بیا تر دې حدا پورې چې هغه بیا شهادت مقام وګټلو او دغه سی مقام چې بل باندې لپاره قرباني ورکړه او نه یوازې د خپل فرمایي د یو روایت راځي د حضرت حارث بن هشام وای چې کله چې کله مثال د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په امان کې راغلم وای زه بیا هم ډارېدلم چې از عمر نه زړه وای ډارېدلم وای د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه خو بالکل امن کې او از ما زړه جمع وو مګر د عمر نه زه مشه ډارېدلم چې دا څه ونه کیده سره وای کله به چې از عمر تیر دوه وای زه به سخت وډارشلم خو چې هغه ما باندې سلام نه هیڅ باندې شي بنه تیر بشه ډایرکټ به تیر وای کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم براغو هغه چې کله راو وای چې هغه په ډېر مینه به ما سره ملاقات وکړو نو وای چې د مینې د کوم محبت چې هغه زمازره وای مات کو او وای ما اسلام قبول کړل او بیا داسې مقام خدای تعالی ورته ورکړل دا غوړه د واقعیتو کې راځي کنه اوس ابو سفیان دی رضی الله تعالی عنہ د اسلام قبولولو نه مخکې واقعیت خو ټول د اسلام له مسلمانانو له رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف او رسول خو یو د فتح مکه نه وړاندې واقع کیږي د بهر راوځي چې ګوري کنه چې چار چاپیره د مکې نه اور بل دی نه خو چې دا رڼاګانې دا څه شي چې تحقیق ته پاره راغی نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د سره مخې له ورغی هغه تاسو کې ابو سفیان سکه یو کتل راغلم اراده چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم له رسومه کدی په مسجد بل څوک خبر شونه وجنی دي ویزو ورسره روان شوم دا اوس ډیره بزاره کیسه ده وی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خیمه کې ناس چې ویلی ده چې ابو سفیان تیریږي نغور پسې تور راځو او پسې منډه کړه نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ وړاندې دی او ابو سفیان ور پسې
او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی ورپسې دی د رسول الله سلام خیمې ته ځان ورسو او یا رسول الله ابو سفیان پې راوستی دی دی پناه غواړي امن غواړي رسول الله سلام کینو امن یې وله ورکړو او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی چې ما چې یا رسول الله اجازه راکړه چې زه سر کلم کوم ته خو ټول عمر موږ ته تکلیفونه را رسولي رسول الله سلام چې نه بل د قوم سردارۍ یو عزت یې موله ورکړه وی موږ به په بله یا سبا به په مکه باندې هغه راځو نو چې کم کس ستا په کور کې پناه واخسته هغه به موږ معاف کړی او چې بله ورځ هغه وکړو هغه سړی لاړ ابو سفیان هغه خپل قوم ته چې خانه تاسو اوس مقابله نشئ کولی ډېر لوی لښکر سره محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته مکې ته رارسېدلی دي او د هغې د یو وجه بله دا هم وه چې کله دی راغی مسلمانانو مونځ کو رسول الله سلام پسې وایي چې هغوی بسې هغه له رکوع له تلل رکوع له تلل چې سجدې له تلل سجدې له تلل چې نېغېدل نه کېناستل نه کېناستل چې پاڅېدل نو هغه دا څیز هم د هغه په ذهن کې ډېر یو زبردست اثر یې واچو چې دا خو د یو اشارې منتظر دي چې دوی څه حکم کوي که نه دوی په موږ باندې راځي خیر چې بله د مکې فتح وخت ټایم راغی نو رسول الله سلام اعلان وکړ چې کم سړی د ابو سفیان په کور کې پناه واخسته عامه مخ کړی دی چې کوم د بلال د جنډې د لاندې راغی هم معاف کړی دی چې چا ځان پسې ور بند کړه هغه مې معاف کړی دی چې کوم سړی په مسجد حرام کې پناه واخسته هم معاف کړی دی اعلان یې وکړو نو ابو سفیان له هم هغه مقام ورکو او دغه وجوهاتو چې هغې باندې بیا ابو سفیان اسلام قبول کړ او د دغه ابو سفیان ښځه هنده په جنگ احد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول نه خوږ تره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بې کچه مینه وه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه هغه په خپل غلام ته حبشي نامه و هغه ته د هنده وویل چې دا شل دی چې دا سړی به وژني نه به صرف وژني بلکې دی به مسله کښېني ټوټې ټوټې کې پې سینه به لسیري زړه او ځیګر به یې ترې وباسي اماله به راړي او په حبشي هم اکه شان کار وکړو او د حضرت نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا خوږ ترې شهید کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی د وژلو حکم کړی خو چې کله مکه فتح شوه او هنده د ښځو په هغه کې پټه راله پړونه یې اچولی او په بیت په وخت کې کېناسته او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې موږ نه به نن نه پس شرک نه کوو نه دې پوچته وه یا رسول الله اوس په څنګه یې شرک کوو زموږ هغه 300 سره پاسه 300 خدایان چې وو که نه هغې خو ګټه ونه کړه بیلات یې وکړه ستا یو خدای تعالی ګټه درکړه نو اوس به موږ شرک کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ته هنده یې وي چې او زه هنده یم اوس یا رسول الله اوس راته تسلي شوی دی ما اسلام قبول کړ نو رسول الله سلام ګوره دا ښځه معاف کړه حبشي سره رسول الله سلام دا کار وکړ چې حبشي وحشي چې وحشي خبره داره چې تا زما تره وژلی دی هغې د وجې زما ته ډېر زیات تکلیف دی بل دې ورسره داسې حرکت کړی چې هغه د نه کولو حرکت و نو وحشي داسې چل دی چې ته ما مخې له ما ته معاف کړی تا ته زه هېڅ غږ نه کوم خو زما مخې له مه راځه نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره هغه سخت حالاتو کې چې هغه خلک چې ډېر تکلیف یې ورته رسولی دی هغه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم معاف کړي دي او هغې له داسې مقام بیا ورکړی دی چې په اسلام کې غوره مقام همدا هغه چې و لکه تاسو څنګه مخکې ذکر وکړو وحشي چې و دې ته هم بعضې خلکو د مشوره ورکړله وایي د مدینې نه یا د نورو ښارونو نه مختلف وفود چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم درته ورځي نو په دې وفودو کې ته هم ځان ورسره کړه ته هم د رسول کریم درته ورشې نو هغه چې د هغه داسې یو دربار دی چې هغه د رحمت او د شفقت او د عفو او د درګذر نه ډک هغه دی نو هغه په دې وفودو کې پټ لاړ و لکه څنګه د هندي دا کار کړی و بیا دې حده پورې ذکر راځي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم تپوس رانه وکړو وایي ته څنګه رسول ما تره څنګه شهید کو هغه ټوله کیسه ورته وکړه نو په دې وخت کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سترګو نه اوښکې روانې وي مګر کله لکه بیا چې بیا د وحشي اوس وګوره لکه مخکې مونږ چې شروع کې ویل چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم کله هم عفوه کړی دی کله هم درګذر کړی دی هغه سره ضرور یو تبدیلي پیدا شي هغه کس کې خدای تعالی هغه کس کې یو پاکه تبدیلي پیدا کړې ده دا کس وحشي چې کوم حبشي و کله چې اسلام قبول کړو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې ما مخ ته به نه راځي مګر دی چې و دی همیشه په دې کوشش کې و چې زه داسې یو کار وکړم کله لکه څنګه چې ما د رسول کریم تره شهید کړو دغه زه یو د کفار یو ستر کس مړ کړم ویې وژنم
ترڅو دغه ما دغه بدله ما مټونه لږ سپکه شي. نو دا و چې د حضرت ابوبکر په وخت کې مسلمان کذاب چې و هغه د وژلو هغه صادق خپل ته ور وبخلو هغه د قتل کړلو. نو دغه هغه تبدیلیم پکې راغله هغه بدله هم واخیستله هغه اسلام هم قبول کړلو. همدارنګه اوس د کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړله نو په دې وخت کې عام اعلان وشو چې ټول خلک ما بخیل ځکه څنګه تاسو مخکې ویا ټول واقع وشو. نو کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مکې طواف کولو د کعبه طواف کولو نو په دې وخت کې یو شخص فضاله بن عمر دی بعض نور خلکو سره مشوره کړې و چې په دې طواف وخت کې به موږ پر رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې حمله کوو هغه بدله کړي قتل کوشش کړو. نو په دې وخت کې خدای تعالی هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم اطلاع ورکړه دغه شخص دغه اراده لري. نو کله چې رسول الله سره مخامخ شو نو ورته وی تاسو اراده نو ورته وخت فضاله وي تاسو په سیره نیت باندې راغلی نه ورته وی دروغ ورته وی چې نه محسن نیت نه ده. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په یوه خدای تعالی وحی کړی و نو هغه ورته وخندل هغه ځان پر نږدې کړو نو هغه په سینې باندې لاس هغه راپورې کړو. نو هغه نه پس اسلام قبول کو. اسلام چې قبول کو هغه نه پس دوی وای کړ چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په سینې باندې لاس راتیر کو وای ما یو دا وای چې لکه زما زړه نه ما سینې نه ټول نفرت ختم شو او ما وای چې لکه ما ته محسوس په دنیا کې چې خوږترین کوم انسان ده هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم. همدارنګه یو بل کس و چې د عرب په مدینه کې ډیر لوی شاعر و کعب بن زهیر چې د قصیده ډیره مشهوره قصیده ده لکه د چې و د کوم پلار چې و هغه چې مخکینه زمانه کې تیر شوی لکه مخکې هغه د رسول کریم د زمانه مخکې هغه مخکې خپل زمان ته ویلی و چې داسې یو وخت به راځي چې په دې مونږ هغه کې به خدای تعالی یو نبی را لیږي. نو هغه ته مطلب تاسو به دغه پیروي کوئ. نو کله چې رسول کریم سم دعا وکړه نو د چې و د مخالف و د بل رور چې و هغه اسلام قبول کړو. نو په دې وخت کې د خپل ورور ته د کعب بن زهیر ته چې تاسو اسلام لکه ومنه د رسول کریم سره مخالفت پرې ده د چې و کعب بن زهیر چې و د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خلاف حجویه اشاره ویلی وو د رسول کریم توهین به کولو بعضی د مسلمانانو خزب ورکه هم د بعضی خبرې کولې. نو کله چې د خپل ورور بار بار هغه نصیحت وکړو تبلیغ ورته وکړو چې هغه اسلام طرف ته راولي نو هغه څه چالو وکړو چې کله چې مدینه ته راغی چې هغه چلیدل نه وو د مدینه نه وته هغه. نو کله چې مدینه ته راغی چا پیژندلو نه نو په جمعات کې ناز دی و چې رسول الله وای کچې ته یو شخص توبه وکي او بیرته اسلام قبولولو کوشش وکي نو هغه وای ته معاف کړي وای کعب دی هغه چې و دا کعب بن زهیر وای هم راغلی ته نه بخنه غواړي وای چې هغه راشي کنه وای را شي وای یا رسول الله کعب بن زهیر یم او هغه قصیده مې ورته ویله هغه قصیده مې ډیره مشهوره ده. بیا هغه باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل صدر چې هغه ورته تحفه ورکړه نو هغه برده شریف چې ورته وای برده قصیده برده چې ده هغه مې د کعب بن زهیر و او هغه د قصیده ډیره مشهوره شو او دغه قصیده مولوی رسول کریم په شان کې او هغه معاف هم کړو. یعنی د مقبول ډیر بشمار واقعیت کنه مثلا دغه جنگ خیبر په موقع باندې یو زنانه و یهودي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لا چونګ رسول الله صلی الله علیه وسلم د پتون غوخه ډیره خوخه و د زناور کنه د سرلی وو کیا مورته بيزا او پیسه یا د ګډ هغه ولا غراړو پغه ورته خخ کولې ولا ریت کړي سول کړي پاسه په زهره چوري صحابيان هم ناس رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته نوړې پورته کړه واخه ته واغسته او خو ازار دونه زبردست سره چاغوت شهید شوري او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه کوله تیر کړی نه په خله کې او چې هغه زهر اثر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مړی باندې وشو او هغه بیا تر وفات پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مړی باندې هغه اثراتو نو حضور صلی الله علیه وسلم هغه زنانه روبلله وی ته دې کې زهره چوری دی خرڅ چې اچولې مې دي وی ته دا حرکت ولې کړې وی چې زمونږ چې کوم مذهبي مشران دي هغه دا وایي چې کوم رښتینه نبی وي نو کاغله ته زهر ورکړي نو هغه نه مړ کیږي هغه بچ شي او چې کومړ شو نو هغه دنیا باندې خلاص شي او دروژن نعوذ بالله ختم بشي. نو اوس زدا غوښتل رسول الله صلی الله علیه وسلم سزا ورکول شو یو شهید شیم سره قصاص کې وجلم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ دی په دې وجه جزا بخمه او نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بخله نو هغه اسلام قبول کو. حضرت د مکه فتح وقت حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مسجد حرام ته ورسېد نو دا هغه خلکو چې دی ولا چابینه ورکوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد حرام ته ننوځي او هغه کی او د کعبه ته ننوځي او د دې د کعبه چابي چې ونه دا عثمان بن ابي طلحه څخه و نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه ته چابي وغوښتل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دوله چابي راړه نو حضرت علي رضی الله عنه ته هغه چابي وغوښته او یا رسول الله حجابت هم او سکایت هم
نن مال راکړي، یعنی چې د کعبې مشر ولی مال راکړي چابي، او چې دغه کې کوم حج لا کسان راځي نه هغه لپاره چې هغه د عمره چې د هغه د اوبوس کول تنظیم زو کوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې عثمان بن ابي طلحه ته आवाज وکړ چې راشه دا چابي واخله هم ته د دې ځای نگراني. او حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایل چې زه به تاسو یو داسې سي درکړم چې هغه تاسو په مشقت کې نه اچي. د حضرت عائشه رضی الله عنها گواہی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ذات په خاطر شر هم چې هغه باندې کوم ظلمونه شي شر هم بدل نه اغوستي، همیشه معاف کړي خلک. او دا د جنگ کوم موقع ده، کدا د امن موقع ده، کدا د خواخوږي موقع ده، کدا یعنی هر موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معافي ورکړي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عفو او د درگذر بشمیره واقعیت یغه کې یو څو واقعیت موږ تاسو په وړاندې کړل چې زموږ ناظرین د دینه فایده پورته کی. او دا عمل چې کوم نن زموږ په وطن کې یا په مسلمانانو کې چې کوم تکلیفات راغلي چې هغه نه ځان کې هغه خوبي پیدا کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خوبي وي او ورته مو بیان کړی چې هغه په ځان کې پیدا کړو د دې سختونه دی بچي او دې کې هغه نرمي پیدا شي. نو الله تعالی دې موږ ټول له دې توفیق راکړي چې موږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوږ سیرت باندې عمل وکړو او دغه په نقش قدم باندې قدم کیدو. الله دې موږ داسو کی. زه اخر کې د محترم سید سلیم احمد صاحب شکرګزار یم چې ما سره په دې خبرو اترو کې شریک شو. الله تعالی دې ول بهترین جزا ورکړي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم انک حمید مجید.